تاسو ته به پته لګېدلي چې په ضلع کورم کې په محدود علاقه چې کومه ده په هغې کې د فوجي اپریشن فیصله شوې ده. کورمې حالات څنګه چې تاسو ته پته ده د تېرو څو میاشتو راهیسې چې کوم دی ډېر زیات خراب دي او بیا په خاصه توګه پاړه چنار هغه علاقه چې کومه ده د تېرو څلورو میاشتو هلته کې هیڅ قسمه د خوراک څیزونه د دوايانې یا د ژوند چې نور ضرورتونه دي هغه بالکل داسې وګڼه چې ختم شوي دي. ما نن د یو جرګې چې کوم ممبرانو هغه هم دا وخت په پاړه چنار کې محصور دي هغوی سره چې ما خبره وکړه نو هغوی وایي چېره دلته کې بس اوس صرف وچه روټۍ که میلو شي هغه د اوبو سره وخوړله نو دا هم لوی غنیمت دی. دې ته حالات رسېدلي دي. اوس کله چې جرګې فیصله وکړله چېره دا څونه بنکرز دي دا به ختموي او دې کانوای به لارې به کولاوي او لاره کولاو شوله نو یوه کانوایه وړه کانوایه په لمبې باندې هم حمله وشوله بیا وړه کانوایه لاړله بیا د هغې نه پس چې کومه دویمه تلله په هغې باندې بیا د بګن علاقه چې کومه دی هلته پکې حمله وشوله او په هغې کې تقریبا شپږ اووه کسان چې کوم دي هغه شهیدان شو چې په هغې سکیورټي اهلکار هم ډرایورز هم پکې بل د ګاډي هم پکې وسوځېدلي و ډېر لوی نقصان وشو. اوس واحد حل چې کوم دی هغه هم دا دی چې دلته کې د فوجي ملیټري اپریشن چې کوم دی د هغې باقاعده فیصله کړې ده. اوس دا ده چې په دې حالاتو کې ځکه چې د کورمې حالات مختلف خلک هغه ایکسپلایټ کوي په خاصه توګه په مذهبي بنیاد باندې یا د فرقه ییز اهل سنت او اهل شیعه په دې بنیاد باندې دا مسله اوس هغې ته دغه شي. حالانکې دا د لاین آرډر یو مسله وه او اوس بګن کې چې کومه یا دا کومه چې د چپري نه واخله کوم ځای نه چې کورم شروع کېږي او د بګنه پورې دلته کې دا ویل کېږي چې اپریشن به کېږي. دا تقریبا 4 یونین کونسله جوړیږي او د دې ځای آبادي 40 نه 50 هزار پورې چې کوم دی دا آبادي جوړیږي. اوس د حکومت چې کوم اعلان کړی هغوی خو وایي چېرې پټل او هنګو کې به دا خلک دا به هلته کې آباد کوي او دوی له به هلته کې باقاعده کیمپونه ځایونه هم آیډنټیفای شوي دي. خو سوال دا دی چې آیا دا خلک به اوس اوسي او که نه. دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا دی چې د بګن خلک تر اوسه پورې هغوی هغه درنه هم جاري ده په کومه ورځ چې دا اټیک شوی دی په دغه ورځ باندې هم هغه بیا چې لوټل شوي دي د ګاډو نه سامانونه وړلي شوي دي یا ګاډي سوځولي شوي دي نو ویل کېږي چې په دې کې عام خلک هم پکې شامل وو. خو اوس دغلته کې چې کوم هغه خلک څوک چې د حالات هم دغه شانتې غواړي په خاصه توګه میلیټنټس چې کوم دي چې هغوی یو طرف ته خاصه توګه د اهل سنت علاقه کې چې دا کوم دي نو دوی به دا خلک پرېږدي چېرې د دې علاقو نه وځي. دا هم یو غټ سوال دی که چېرې دوی نه پرېږدي. اوس الریډي هلته کې چې کوم مذهبي کومه طبقه ده هغوی د دې په مخالفت کې بیانونه هم ورکوي او کیدای شي پروټیسټ هم شروع شي. دا یو ډېر لوی چیلنج دی. اوس حکومت چې دی لمبې چې د کوم کمزورۍ نه کار اخیستی دی د لیټ کولو نه کار اخیستی دی زما په خیال د هغې به اوس ډېر لوی قیمت په دې ته ادا کولی او هغه به په هر صورت کې یا خو دا دی چې سټیم رولینګ اپریشن مکمل A to Z وردن نشي خو بیا هم چې خلک نه وځي نو په هغې کې به زنانې ماشومان مشران بېګناه خلک وي هغه به هم پکې زورلي کېږي. ځکه کوم خلک چې روانکاري دي هغوی ته لارې معلومي هغوی ځان هم بچ کوي شي د هغوی د بچ کولو دپاره خلک هم وي. نو زه دا وایم چې دې باره کې یو جامع منصوبه بندي پکار ده او د پارلیمنت د لارې د صوبایي حکومت چې کوم دی د هغې په دې کې اوس یو کردار ډېر اهم دی. چېرې که فوجي اپریشن اوایډ کېدی شي نو ډېره به ښه وي. ځکه خدای مکه اوس هلته کې دا دی چې سنیان به وي چېرې شیګانو علاقه کې نه کېږي شیګان به وي سنیانو علاقه کې. حالانکې دا کومه علاقه کې چې اوس فیصله شوې ده کومه علاقه چې دا لاره بنده ده د چپري نه د بګن پورې دا زیاتره چې کوم دي دا اهل سنت دي. لاره باندې بیا ځای په ځای اهل سنت اهل شیعه دا بیا شته دي. اوس سفر کېږي دواړه او دواړه ښکاري داسې چې هاسټیج دي. نو په دې دوران کې زه وایم چې سیاسي لیډرشپ له هم پکار دي چې رامخې ته شي او چې کوم پولیټیکل ګورنمنټ دی هغوی له هم پکار دي چېرې په دې باندې دغه وکړي یاره چې آیا دا ملیټري اپریشن سره که ځي نو بیا یو کامیاب ملیټري اپریشن پکار دی. دا نه چې لکه څنګه نور اپریشن شوي دي چې علاقه پاکه شوله خو چې څنګه فوج ځي علاقه بیا خرابه شي. د دې یو پرمننټ حل پکار دی او هغه حل به هله راوځي زما په خیال چېرې سیاسي قیادت حکومتي قیادت او عسکري قیادت کینی او یو تفصیلي ډسکشن وکړي او د هغې نه پس فیصله وکړي که نه الله مکه که دا فوجي اپریشن هم وشي د دې سره هم حالات ښه نه شي د خلکو نقصان به هم ډېر زیات وشي زیان به هم ډېر زیات وشي د سرکار زیان به هم وشي او ملک به بدنامي هم وشي او هغه نتایج چې کوم دي هغه به حاصل نه شي. په دې وخت کې مذهبي طبقه چې کومه ده
هغوی دا شی استعمالي دواړو طرف ته نو هغوی په اعتماد کې اغوستل که هر څه دي که په پیسو یې اغوستلي که په دې راولي که دمکاوولي که د علاقې نه ایستلي خو لمبې په هغوی باندې لاس اچول به ضروري کم خلک چې دواړو طرف ته د حالات خرابوي داسې بیانات ورکوي یا داسې حالات جوړي چې یاره د هغې نه دا ټوله علاقه د تېرو څو میاشتو نه چې کوم دی بلکل یو یرغمال شوې ده نو لمبې د هغوی خلاف اپریشن پکار دی هغه آیډنټیفای کول پکار دي د هغوی خلاف فوري اکشن اخیستل پکار دی او تاریخ کې داسې شوي دي که موږ د برټش هسټري وګورو په هغې کې داسې مثالونه میلاویږي نو زه وایم اپریشن که کېږي نو ون ټایم او هغه خلک ته آیډنټیفای شي چا چې دا حالات دلته خراب کړي دي